ما عزیزانو یو صحابي راوستو ورته وی نصراني شه اريد ان تتنصر زه دا غواړم چې ته عیسایي شې هغه وی والله لا عیسایي کېږم نه وایي نیم ملک به درکړم ورته وی په ټول ملک راکړې هم عیسایي کېږم نه لالچونه یې ورله ډېر ورکړل بیا یې ویلو کوم باز نه راځي نو یو ملګری راولی او یو لوی دیګ چې کوم په هغې کې د اور ګرم کو دا کې اور هغه ملګری وله په اور کې واچو چې بار یې راوښکو نو هډوکي جدا او غوښه جدا وایي منې وکړو نه نو په ژړا شو هغه بادشاه ته هغه ملګری وایي چې خوشخبري ده وایي ولې وایي ژاړي صحابي ژاړي او صحابي ته وایي چې اوس منې وایي نه نو وایي ژاړې ولې وی جاړم په دې چې نن الله موقع راکړه چې د دین لپاره قرباني ورکړم زما یو ژوند دی یو روح مې ده زه دا غواړم چې نن د قربانۍ وخت راغی او زما په جسم باندې څومره ویښته دي دومره زما ساګانې مې اور یو پرې مړ کړم بیا ژوندی کېږم بیا یې مړ کړم بیا به خوند نو په یو ژوند باندې جاړم چې د قربانۍ وخت راغی نو یو ژوند دی شاید دا دین چې دلته را رسېدلی نو مونږ هلته نه وګورو هغې مونږ له راغلي دي او دا زمونږ کار دی دا زمونږ کار دی بل ورځ دا قاري صاحب راغی زه دومره خوشحاله وم چې حد یې سبحان الله یو غم یو فکر یو تړپ یو محبت چې څنګه دا کلي دا ماشومان یې راغونډ کړي تاسو ډېر خوش قسمته یې د دوو کسانو نه یو استاد او یو شاګرد د دیوبند کار شروع شوی دوه هغه ځای ما لیدلی دی سن 80 کې هندوستان ته تللی وم ما چې زه هغه ځای کتل غواړم نن په هغې کې په زرګونو طلبانو او په لکونو کروړونو دنیا چې کوم دی هغه دا مدارس قایم کړي دا د هغې نه شروع شي دا د علماو ډېره قرباني ده ما سره ټایم نشته که د علماو قرباني وي چې دې انګریزانو نیولي و 100 زره توپ وتلي نه نن موږ وایو ملا څه کړي دي دا توپ ته تاسو ولاړ زموږ که د جامو استري نه ده ماته شوې اور وایو چې موږ ډېره پر نه 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 د ملا د قربانۍ زما په ټوله دنیا کې علما خوښ هغه ما ته پته ده ما دنیاوي تعلیم دی او دیني تعلیم هم دی زه د دواړو نه واقف یم زما عزیزانو یو عالم راوستو بل جزیره انډیمان ته لېږلو نو د میخونو بکس ولا جوړ کو چې ریل ګاډي کې بوجونو هغه میخونه به څوک د دې نه وایي څوک دې نه څوک دې او داسې ناسو ټول زخمي چې کراچۍ ته نو په هغه پورټ باندې بچي ورته مخامخ دغه کړي وو ښځه او بچي چې دې ته وګورم دې به توبه وباسي د ازادۍ و دغه نه دا بچي ورته داسې ګوري نو دوی ورته وایي اوس توبه وباسې پرېږدي دا دغه نه هغه ورته نه نو بچو هم ځای نه ده جړل او دې ورته ولاړو او ورته وایي انشاءالله په جنت کې به په جنت کې به ملاقات کېږي او دا دین هسې مه ګڼئ یو واقع درته وړم د دیوبند نه یو افغاني ځکه افغانستان هغه وخت دا پاکستان جوړېدو مخکینۍ خبره ده مړ شو نو هغې ښخ کړو د دین طالب علم چې ښخ یې کړو نو بیا د افغانستان هغه زمانه کې دومره سهولتونه نه وو نو چې هلته رالل نو ورته وایي چې دا بچي مونږ خپل ملک ته رسوو نو هغې ورته وایي چې ګوره ښخ شو نو اوس مه کوې خو په هر حال هغې دومره دغه وکړو چې هغه بکس کوم و ډیډ باډی هغه هغې چې کوم دی په لاره کې چې تلو نو د کسټم والا او پولیس والا دوی ټول ودرو چې تاسو شاید سو د سمګلینګ دغه کوئ نو هغې ورته وایي داسې نه نه کلا کړه چې کلا وایي کوم د هغه نه داسې خوشبویي راغله چې ټول حیران یو بل ته وکتل ځکه د بکس نه خوشبویي راغله نو هغې وجوړې دي سموش کو امبر چې کوم دی د هغې سمګلینګ کوي هغې ورته وایي چې نه دا د دین تعلیم دی د الله لپاره ملک پرېښی د الله د دین او د قرآن دپاره او د علم دپاره مور پلار پرېښي
زما عزیزان خبرې ډېرې دي کمه خبره وکړم په دا زړه مې خوشحاله شو الله دې دا ذاکر صاحب الله دې ول اجر ورکړي چې په یو وړوکي غونډې ځای کې دا علاقه کې دومره واړه او دومره ناظره او حفظ اور قاعده او دا ټول ډسپلن او دا ترتیب او دا نظم و ضبط او طریقه الله دې موږ ټول له توفیق راکړي